السلام علیکم ملګرو. نن به موږ د قرآن پاک پښتو ترجمې په سلسله کې د سوره بقره 55 یعنی 55 نمبر آیات او 56 یعنی 56 نمبر آیات 55 او 56 نمبر آیاتونو دې به موږ په پښتو کې ترجمه کوو او په ویډیو کې به په حاشیو کې د اردو ترجمه هرڅی او د انګریزي ترجمه به هرڅی پکې. ملګرو چلو شروع کوو. دا بنی اسرائیل باندې چې الله تعالی کوم نعمتونه ورولې دي هغه نعمتونو باره کې اوس الله تعالی به تیای چې تاسو یعنی هغه نعمتونه به یادوي چې تاسو باندې مو کوم نعمتونه ورولې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. الله نومې سره شروع کوم چې ډیر مهربانه ده ډیر رحم کوونکا ده. وایس قلتم او چې څو وخت ویل تاسو یا موسی اے موسی لن نؤمن لك نکو مجادتو یقین حتی نرى الله جهرة هغه وخت پورې چې موږ الله په د خپل سترګو جوات لیدل نه. دا اوس موسی علیه السلام تورات چې کوم دته ملاو شول نو لوندې خپل قوم ته وروړل نو قوم ولا وسوي ته یې یوه جګړه خو دغه ولا ختم شوه د سامري جادوګر ولا چې هغې کوم خسایوې ته جوړ کړی د سرو زرو نو په هغې باندې دغه یوه جګړه خو پیدا شوه چې الله تعالی سره تاسو شرک کړی ده. نو بیا د الله تعالی حکم چې کوم راغله یعنی د حضرت هارون علیه السلام په وخت کې چې کوم دوی باندې الله تعالی دا مهرباني وکړه چې په دوی باندې عذاب نه راوستل. نو موسی علیه السلام چې څه وخت کوز شول نو دوی د خپل هغې شي نه یا مانې نه و هغه د شرک نه دوی مانې نه و. نو موسی علیه السلام د الله تعالی حکم چې څه وخت راغلل نو موسی علیه السلام ته وویل چې تاسو توبه وباسو او توبه په دغه شکل کې وباسو چې هغه فریق چې هغه یو الله پرستش کړی ده او هغه فریق هغه د ولګېږي هغې فریق کسان چې چا دغه سای خپل معبود جوړ کړه ادا قتل کړي. نو هغه شی وشول نو بیا الله تعالی په دوی باندې بیا واپس ورګوټ شول دوی توبه یې قبوله کړه. نو دا خو یو نعمت و. اوس بل نعمت دغه ته یای څه شی چې موږ اوس دا قوم ته د تورات پیش کړه نو دوی ویته یای چې موږ څرنګه ومنو چې دا د الله کلام ده تو ته الله دا حکمونه در کړي دا کېدای شي تو په خپل جوړ کړي کېدای شي چې بل چا نه تر خوستي موږ په تو باندې امر پورې یقین نرو ارلو تو باندې یقین نکو چې موږ د ته چې کوم الله موږ ته ښایي موږ هغه الله په د خپلو سترګو ونکړو. فاخذتکم الصاعقة پس ونیول دوی یو هغه څه یو هغه روشنۍ وشي بیا هغې نه پاس یو په بارانه کې تنو وشي نو دغه شی دوی هغه پړاک او هغه ګړاز هغې ونیول دوی. فاخذتکم الصاعقة وانتم تنظرون تاسو په مخکې وو دا ارته شی تاسو کتل چې تاسو ډیمانډ وکړل چې موږ د تو الله په د خپلو سترګو کتل غواړو. نو الله تعالی تجلی چې کومه دو دا هر یو کس نشي برداشت کوی. دکې داسې وه چې څه وخت الله تعالی ته موسی علیه السلام دا خبره وکړه نو بیا قوم ته دا راغلل
ته چې دا چالو کو چې تاسو د خپل قوم نه موتا داسې څوک معتبر کسان روکو چې زه هغه ځون سره بوزم او د الله سره ملکوت وکړم. نو یی روایتو کې چې شپېته کسان یې د سره روان شول. نو هلته کې چې څه وخت ورسېدل کویتور ته هغې زوی ته ورسېدل، نو دغه خبره چې څه وخت الله تعالی ته پیش شوه، الله تعالی د موسی علیه السلام سره کلام کول دوی اورېدل، خو اوس شرط دا و چې موږ یې په د خپلو سترګو وکړو. دوی چې کیدای شي څوک بل څوک یې دلته کې پټ کښېنولی او هغه د سره کلام کوي، نو الله تعالی وی ته وایي چې ګوره دوی ته مو نشي برداشت کوی، دوی مو نشي کتی، خو هغه په ضد و چې نه موږ به یې کسو چې شا بیا تاسو دا غره ته کسو. نو هغه یو پړاک وشول، یو ګراز وشول، یعنی اتنو برېښنو داسې وه چې تور جلا کوی تور وسوال بشر مره بشر چې کوم ده، یعنی دا شپېته کسان چې کوم د مړه شول صرف د هغې پړاک د وجې نه، هغې ګلاس د وجې نه. او موسی علیه السلام بېهوشه شول. نو چې څه وخت موسی علیه السلام په هوش کې روغلل، نو یعنی دغې زیرسې خو دغه دو، یعنی تاسو په د خپلو سترګو کتل چې تاسو الله تعالی دیدان کوونه، نو تاسو په د خپلو سترګو وکتل چې تاسو برداشت نه کړه. نو بیا بله یې چې ثم بعثناکم من بعد موتکم، ثم بیا بعثناکم مو ژوندي کړلو تاسو، من بعد موتکم پس د تاسو د مرګ، لعلکم تشکرون چې کیدای شي تاسو شکرګزاره شو. یعنی الله تعالی هر زوی کې دا دوی ته چې کیدای شي تاسو لیار میمو، کیدای شي تاسو شکرګزاره بندګون جوړ شو، کیدای شي تاسو تقوادار جوړ شو. دا په قرآن پاک کې مختلف ځایونو کې الله تعالی دغه شی استعمالوي، لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون، یعنی دغه پکې استعمالوي، فکره پکې استعمالیږي. نو ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. نو چې څه وخت موسی علیه السلام په هوش کې روغلل، نو هغه وکتل چې دا خو شپېته کې شپېته ټول مړه پروته دي. نو الله تعالی ته یې سوال وکړه چې یا الله دومره په مشکله سره خو مې دور تیر کړي، او هغه هم دلته کې دغه دینې مړه شول. نو اوس چې زه قوم ته دغسې ورکوزېږم، نو هغه به څه یی چې تاسو سره خو موږ ګوایان لږلي وو، او تو ولیته کې هغه په چا باندې مړه کړه، نو اوس خو موږ ساره دی تو الله نه منو. نو یا الله ته دې مو پرده وکړې، ته دوی بیا ژوندي کړې چې دوی مو سره لاندې لوټ شي او دا ګوایي وکړي چې او موږ د موسی رب هغه موږ په د خپلو سترګو ولیدل. نو بیا دلته کې اوس الله تعالی وایي چې ثم بعثناکم، بیا ژوندي کړلو مو تاسو، یعنی مو تاسو ژوندي کړلو پس د تاسو یې مرګ، من بعد موتکم پس د تاسو یې مرګ، لعلکم تشکرون چې کیدای شي تاسو شکر گزاره شو. دا یو نعمت الله تعالی په دوی باندې دا هم اروروله. نو په دغې رکوع کې مختلف ځایونو کې الله تعالی خپل نعمتونه دوی ته ښیي چې دغه نعمت و دغه نعمت و دغه نعمت و. ملګرو نن دغې ځای رسئ، بلې ویډیو کې به انشاءالله موږ مخته سفر کوو په دغې سوره بقره کې. نو هغه هم یا نعمتونه ختم نه دي، او دا نعمتونه غټ نعمتونه به ته ښیي. مخکې ویډیو رسئ، اجازت غواړم. الله حافظ.